زه کوله وایم جي پرویز خان ته الله تعالی دا موقع ورکړه او دی دوباره مشیر کو اختیار هم ورته میلو شو. په دې ټایم کې صوبه عسکر په نوښار کې د حالیه واقعه دا همغه شانتې د دی چې کله وزیر اعلی شو نو په دې صوبه کې اور بلیدو دهشتګردي وه. به هر حال الله تعالی ترې یو کار اخیستو هغه ټایم کې آی جي پي م راغو او هغه سره میلو شو. ډېر چونکې اډمنسټریشن باندې پوهېږي ډېر لوی پیریډ یې په دې حکومتونو کې تیر کړی دی نو د کار اخیستو باندې هم پوهېږي او سیسټم باندې هم پوهېږي. نو هغه ټایم کې امن و امان صورتحال هغه کنټرول کو د پولیسو خلکو ته خپو ته راوستی او د پولیس بدماشي پولیس سټیټ هغه ختم شوی په تاڼو کې د پولیس مورال هم اوچت و د خلکو مورال هم اوچت و. څه مسلې داسې وي چې ټیک کړې وي. اوس دې ټایم کې کومه صوبه کې چې کومه مسله د امن و امان جوړه شوه ده ورسره څه داسې مسلې دي چې هغه خو شوکې ډاکې منشیات او غلا د قتلونه دا دي او بله ورسره د دهشتګردۍ چې کوم لهر شروع شو نو دا خطرناک دی. دا همغه شانتې دی چې څنګه 2013 کې و. اوس د دې دپاره مخنیوي دپاره الله تعالی دل هم موقع ورکړې ده نو د دې خلکو هم پې حق دی او د دم امتحان دی. په کار دا دی چې فوري طور باندې همدغه بنیادونو باندې لومبنی کار د دې صوبې آی جي پي بدل کړي. تاسو ماته ووایئ آی جي پي صاحب د پنجاب نه راغلی 2-3 میاشتې 4 میاشتې به تېرې کړي او دلته به صوبې نه تماشه جوړه کړي او دی به ځي نه ماته یې فایده څه راغله. دلته داسې افسر په کار دی کم چې مخکې تیر شوي لکه ناصر خان دراني صاحب الله تعالی دې وبخي داسې افسران په دې صوبه کې شته. سابقه آی جي ګلګت بلتستان سعید وزیر هغه دلته په دې مردان ریجن کې وخت تیر کړی دی او موږ کتلي دي چې هغه ډېر دبنګ پولیس افسر دی او دلیر دی زړور دی هېڅ د کرپشن څه د ستنې عمره څوک نشي ثابتولی چې هغه دا سړی کرپټ دی یا غل دی. نو هغه د دې صوبې دې ټایم کې دا ضرورت دی چې هغه آی جي شي او لاک هغه نی او بیا تاسو وایي چې بل څوک دی نو څوک بل څوک که خو د دې صوبې چې کم از کم په دې ټولو ضلعو کې چې اسم نی نو چې 80% علاقو کې خو هغه ډي پي او پاتې که نه او د هغه ځای نه خبري زید بکر عمر دغه سیاستدانانو نه ماحول نه کلچر نه ثقافت نه سماج نه روایاتو نه پښتون نه چې د دې نه خبري نو که داسې افسر راځي چې هغه موږ به منو دا به ډېر ښه افسر وي خو دی د دې ځای نه دی خبر دی د دې کلچر نه دی خبر زما پښتو نه دی خبر زما پبو نه دی خبر نوښار نه او مانکي نه دی خبر او مردان نه او نسات نه دی خبر نو دی به دلته امن څنګه راولي دی به دلته ټیم نه څنګه کارلي. خو به هر حال زه به دا ووایم چې دا د دې یو غټ امتحان دی دې ټایم کې چې لومبنی اکشن دی له اخیستل دی او یو منصوبه جوړول چې هغې کې پولیس مورال اوچتول چې د سابقه آی جي کوم ډایرکټ وه چې ماخصوصا نه پس جي ورمکولاووئ دومره شرمناک ډایرکټ جاري شوي په دې حکومت کې که نه جي چې تانې ته وایي چې تاسو به د ماسخوتن نه پس ورنکولاووئ نو که چاته څوک سوځي هم وایي تاسو به نه روځئ نو داسې به بیا څنګه امن قایمیږي. دې له سعید وزیر غوندې آی جي په کار دی چې هغه د شپې ګرځي او هغه د مجرم او دهشتګرد په سترګو کې سترګې واچوي او بیا ورپسې خپل پولیس همغه شانتې ودرېږي او همغه شانتې ټیم هم هغه جوړ کړي نو په دې صوبه کې بیا امن راتلی شي. نو دا یو ډېر غټ امتحان دی ازمیښت دی او دې کې دی له کار په کار دی او که داسې ونه شوه نو بیا به دا پېښور ویلي دا وادي پېښور پېښور نوښار مردان صوابی چارسده دا دې ته موږ وادي پېښور وایو نو دې نه بیا ته جنوبي اضلاع جوړی لکه دغه پاړه چینار او ټل او بنو او دغه علاقې چې کمې دي د دې په شانتي صورتحال به دي چې بیا به ته د رزم نشي ګرځېدی. دا 2-3 کاله کول دي او دې باندې سوچ کول دي او دې باندې زه وایم چې دا دي چې صوبایي امن جرګه چیرمین سید کمال شاه باچا هغه هم رامخکې کي او د امن دې ټایم کې د ټولې صوبې ضرورت دی د مفاهمت دپاره د جرګه یو د صوبایي سطح باندې یو ګرانډ جرګه جوړه کړي او هغې کې څه SOPs جوړ شي د دې پولیس او محکمو چلولو دپاره. نو زه یقیني ویم چې کله ګرانډ جرګه جوړه شي په صوبه کې او د غټو غټو سټو ورسره مدد او پشتیباني وي نو لیکلي دله در کومه چې دلته بیا دا MPA وزیر د مداخلت نشي کولی د هغه څوک نه مني خو دا نه منل هغه د خلکو لم خطرناک دي. دې ټایم کې افسران په خپله په هوا کې لګیا دي په توکه حکومت لګیا دی وزیران او MPA ګان او MNA خو نه بیا او نه لالاګان دي هېڅوک یې نه مني نه یې سیچو مني او نه مداخلت یې کوي په هسپتالونو باندې هر څه هغه غوبل جوړ کړی نو د دغه مداخلت په نتیجه کې خرابي ډېره راغلې ده هغه کار هم ونشي چې څنګه هغه غواړي او هغه بلې د خپل مرضی وکړي او بیا درته وایي تا ویلي نو مطلب دا دی منیم نه او کار کېږي نه نو دې له جرګه SOPs او ګرانډ جرګه په کار ده او هغې ته د خلکو پشتیباني په کار ده د داسې خلکو چې هغه شملوري هغه ښکروري او هغه مټوري او هغه درېدو والی او هغه خبرې کولو والی او هغه بیا حکومت نه او بیوروکراسي نه کار اخیستو والی نو داسې خلکو
ضرورت دی دې ټایم کې چې هغه رامخکې شي او د صوبې له امن و امان ورکړي او دې کې به بنیادي چې کوم کردار ادا کوي نو هغه به پرویز خټک صاحب ادا کوي چې دې ټایم کې د خلکو ورته سترګې دي او د ټولو سیاسي جماعتونو هم ورته سترګې مونږ ګورو جي مونږ په دې معاشره کې ګرځو نو چونکې تجربه هم ده تیر حکومتونه هم چلولي دي او بیا پې وخت داسې راغو چې خلکو ووټ ورکو ور نه کو خو حکومت کې رانغو شکست وخوړو او د هغې نه پسې بغیر ووټه داسې سیس ته ځان ورسولو نو ګر چل او حکمت او افهام و تفهیم او سیاسي بصیرت دا شته نو ځکه دغلته رسېدلی دی او بغیر ووټه دا دومره غټه عیسه نوخار له راوړه نو زه وایم چې د دې په بنیاد باندې نه صرف نوخار بلکې دا پوره وادي پېښور دا کنټرول کې او دلته کې خلکو له امن و امان ذریعه جوړه شي او دلته کې نیک او د مرکز نه چې کم از کم کمې محکمې دي چې هغې ته نیک او ښه شهرت والا افسران هغه مخکې راولي